السلام علیکم، څنګه یې تاسو ټول؟ ښه یې؟ خیرونه دي؟ نن به موږ پخوو د پښتنو روایتي ډش غونځاخي. موږ پښتانه غونځاخي زیاتره چې خور لور واده شي او شپو باندې راشي د مور کره او چې بیا واپس کور ته ځي نو هغې سره د غونځاخو ټوکرۍ خامخا ځي. مور مې دې الله وبښي چې کله هم تللی یم شپوله نو غونځاخو نه بغیر به یې نه راپرېښودمه. نو دلته مې 300 ګرام ګوړه راواخیستله، دا مې نری نری کټ کړل او 2.5 کپه مې اوبه راواخیستې. نو اول مې اوبه واچولې په تیله کې، بیا مې پکې ګوړه چې وخوټ کېده نو دې باندې لږ خیرې راغلو، هغه مې تیله لرې کړو. اوس به دا یخېدو ته کېدم، مطلب شربت زموږ تیار شو. نو دا بول مې راواخیستو، همدې کې مې ګوړه راغیستې وه. دې کې 800 ګرام اوړه راځي، نو 800 ګرام به موږ اوړه راواخلو. دا ما وتلل د دې لوښي د وزن نه علاوه د دې دا وزن چې دی دا 800 ګرام دی، مطلب دا د کیلو نه لږ شان کم دی. او دا چکی والا آټا ده، مطلب سپین اوړه نه دي. او 200 ګرام به پکې سیمولینا یعنی سوجي واچو او داسې وړه چمچ به پکې بیکینګ سوډا واچو. یو بیکینګ پاوډر یي او یو بیکینګ سوډا یي. نو بیکینګ سوډا به پکې واچو دا والا. او هم دغه بول به پکې 1/2 کپ مونږه ډیسیکیټډ یعنی د کوپرې بوره واچو. نو که ستاسو سره دا نه وي هغه روغه والی یي نو هغه په کدوکش باندې کرش کړئ او هغه پکې هم اچولی شئ. 3 ټیبل سپون یعنی 3 چمچې به پکې مونږه سوچه غوړي واچو. دا هغه سوچه غوړي دي کوم چې ما په کور کې جوړ کړي دي او ریسیپي مې ستاسو سره شیر کړې ده. او ریسیپي زما په خیال ستاسو نه وه خوښه شوې ځکه زما پې څه خاص ویوز نه و راغلي. نو اوس به دا هر څه مکس را مکس کړو په لاسونو باندې چې کله دا دې فارم کې راشي، مطلب موږ په لاس کې راواخلو او دا داسې یو ځای نښلي. نو بس ووایه چې دا پرفیکټ دی. اوس پکې 3 ټیبل سپون یعنی 3 چمچې به پکې کاږه واچو. کاږو سره خو دې ټیسټ ډېر زیات زبردست دی او د کاږو نه بغیر موږ دا غونځاخي پخوو هم نه. 2 دانې پکې هګۍ ماتې کو، دې سره به دا غونځاخي ډېر زیات خسته جوړیږي. او که دا بیا تاسو د ډېر ټایم لپاره سټور کوئ مطلب دا غونځاخي نو دا به بالکل نه خرابیږي. دا ټول مکسچر به اول ډرای مکس وو په لاسونو باندې. دې نه بعد به پکې د ګوړې والا شربت واچو. دا ګوړې دا شربت بالکل یخ دی، ګرم نه دی، مطلب دا ما پکې لاندې کېښودو مې چې زر یخ شي او ښه مزیدار ټینګ دی. نو دا به پکې لږ لږ واچو او په لاسونو به مکس کوو. نو دا اوړه چې دي دا به نه ډېر زیات سخت دو او نه به ډېر زیات پاستا غږو. نو مطلب دا به داسې نارمل شانته کې واغږو او دې نه بعد به بیا غونځاخي جوړو به دی. داسې یو 15 منټه په دې غږولو مکس کولو را مکس کولو باندې ولګېدل او بس دا اوړه بالکل تیار شو د غونځاخو دپاره. اوس د دې ایښودو ته ضرورت نشته، بس ډایرکټ به دې غونځاخي جوړ کړو. نو غونځاخي دپاره به موږ داسې وړه شان پیړه راواخلو، بیا به هغې نه داسې پتاسه شان جوړه کړو. نو تاسو بس دې طریقې ته ګورئ چې زه دا څنګه جوړوم. بس په یو سټیل والا ټوکری راواخلو او دې باندې به دا پتاسه کښېږدو او بس همداسې به دې غونځاخي جوړ کړو. دا وګورئ هم په دې طریقه ما ټول غونځاخي تیار کړل. د شیپ دپاره تاسو هر یو لوښی استعمالولی شئ، که جالی یا چاڼې او یا که د کولر والا سر هر یو څیز تاسو استعمالولی شئ، خو بس چې صفا سوتره. نو دلته مې ورته تیل ګرم کړي دي. تیل چې دی دا ډېر زیات ګرم نه دی، میډیم ګرم دی. بس چې دې کې څومره غونځاخي راځي هغه به ورته ور واچو او سره به یې کړو، ځکه چې که سره کړو تیل ته مو دا ور واچول نو دا به د برن نه فورا وسوځي او دننه به بالکل کچی. نو دا تیل به ورته ډېر زیات نه ګرمو، میډیم به یې ورته ګرمو. اوس به دا په نري اور باندې دومره پاخه کړو چې په دواړه سایډه او دننه دا ښه مزیدار پاخه شي. او چې کله دا موږ تیلو ته ور واچو نو فورا به پکې چمچ هم نه وهو، چې معمولي شان سره شي نو بیا به پکې چمچ وهو. نو بس دلته دا یو شفټ تیار شو د غونځاخو. دلته ما سره بیټر ډېر و نو دا ما تقریبا په 4 شفټو کې مطلب 4 پیړه مې دې کړۍ کې فرای کړو. او د تیلو په ځای تاسو غوړي هم اخیستی شئ. زیاتر خلک دا په غوړو کې پخوي، غوړو کې ډېر زیات خوندوري. خو موږ خو غوړي چېرته نه دي راوړي، دغه دیسي ګي راوړو خو دا بنسپتي ګي موږ چېرته هم نه دي راوړي. ټول څیزونه بس په دې تیلو کې پخوو. نو دا وګورئ ټول غونځاخي مې تیار کړله او دا تقریبا داسې 52 یعنې 52 دانې وې او څومره دا زبردست ښکاري. نو خور ته مې تصویر ولېږلو، هغې ما ته وې د پاس چې دا کوم ډیزاین دی وی دا ډېر زیات ښکلی دی او دا خو سم خطرناک ښکاري. نو مې خطرناک دی مې ډېر زیات مزیدار پخ شوي دي. نو زه خو یې د یبین هم سمه خرابه کړې یم، سمه خوشبو ده په پوره کور کې. نو دا یو لږ یخ شوی و مې راشه وڅکم پې، ماشاءالله سم زبردست راغلی دي. خو هګۍ هم بالکل پرفیکټ دي او ډېر زیات ذایقه‌دار جوړ شوي دي. او موږ خلک خو دا زیاتتر د چای سره خورو. دا مازدیګر ټایم و، ما وله چای هم پوخ کړو، مې راشه چې سرته یو څو دانې وخورو. دا به زموږ د غونځاخو ریسیپي که مو خوښه شوي نو پلیز زما چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.